ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قرضداري ته مهلت ورکوونکي په قیامت کې به د عرش د سوري د لاندې وي، د عرش د سوري د لاندې وي. دغه رنګې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاداتو کې راځي چې چا چاله قرض ورکو چې دا قرض پیسې والو په فلانې نیټه به راکې، په هغه فلانې نیټه باندې بیا د سره هغه پیسې نه وي، ده ورته ووایي چې یاره تا خو ما سره 30 تاریخ کړی خو اوس ما سره نشته دی. نو الله جل شانه ګوره مثال په طور په 1 تاریخ باندې قرض ورکړه لکه پر روان یکم مې در کوم. نو مسلمان سره دا تعاون کول لدې دومره ثواب دی چې یو د مسلمان مسله حل کړه او تا ته دومره ثواب وشو چې مثال په طور تا غله 1000 روپۍ قرض ورکړي دي، نو روزانه ستا د 1000 روپو د صدقې ثواب کیږي. داسې شوه چې ته روزانه 1000 روپۍ خیراتي ورکې او چې کله هغه 1 تاریخ راغی د پیسو واپس کولو نیټه راله او هغه سره پیسې نه وي او تا ورته صبر وکړو 2 ورځې وکړو 3 ورځې وکړو 10 ورځې وکړو، نو تاله به د هغه سیوایي ورځو الله پاک دونه ثواب درکوي چې لکه ته د هغه خپل قرض پیسو ډبل چې کوم دی څه کې خیرات کې، یعنی 1000 روپۍ دې ورکړي دي الله پاک به تاله ستا په عملنامه کې روزانه د 2000 روپو د پیسو صدقه کولو ثواب چې کوم دی دا لیکي. دا په څه وجه باندې؟ دا په دې وجه چې دا مسلمان سره څه وکړو ښېګړه دې ورسره وکړله.